په خدای قسم یو ړوند خیر غوښتو خیر بادشاہ په لاره تېرېدو ړوند هلکه ته څه وی صاحب قرآن مې یاد دی او بل څه روزګار مې نشته ویل قرآن دې یاد دی او بیا خیر غواړي ویل او صاحب وی بوی زه یو کوټه کې واچو ړوند یې کوټه کې واچولو ماسخوتن بادشاہ ورغی یو دومره کاڼی ورته کېښو وی فیجي صاحب دا کاڼی چې تر سبا پورې دې سره زر کړی نه نو سبا به دې وجنه او ځړندوم به حافظ چې ماسخوتن سوچ وکړو چې خدای ما سره کیمیا خو نشته نور څه دي سوا د قرآن نه بس شروع یې وکړه په الحمدو چې سهار بانګونه کېده من الجنة والناس ته ورسېدو او په کاڼي چوف کو چې خدای دا سره زر کې تباه شم ما خو به اوس بادشاه وجني چې بادشاه سهار راغی چې کاڼی د سرو زرو پروت کاڼی د پیغمبر خولې نه بیا او درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا قرآن قرآن با چفکائے کانے با څنګه سره زر نکی کانے با ولی نکی همونگا سیو وی برزبا تسبیح در دل گاو خر برزبا تسبیح در دل گاو خر این چنی تسبیح کا ادارت اثر دیکھو گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ راغے پاسا دے گا پاسا شیخ راغے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جیب تے گورن نور سنگال دے یار لنگر منگر دگا دے اگر وہ سلو نوٹ نہ کم رہو باسی لنگر خراب دے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم برزبا تسبیح در دل گاو خر برزبا تسبیح در دل گاو خر این چنی تسبیح کا ادارت اثر تاسو خیال راغے عرض میں داو پیغمبر مارو غختو یا ظالمہ ابو بکر دی ولی اوچی چلو و یا رسول اللہ غصیرہ باندی مکوا تپوس راناو کچ دا کار میں ولیو کو ولی دیو کو و یا رسول اللہ پا خدا میں دی قسم ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تقریر کولو چی مانا رستو بیو پیغمبر پیدا کی گی مکینہ بیا مدینے تا ہجرت کئی او پغار سور کے بلگ وقت رہی نشپک سوا کالوشو چستا د دیدار پہ انتظار باندی پا دی غار کے ناستی مان کولی سڑے ابو بکر د کمیس پٹوٹا بند کرے دا یو سوڑا پاتے و چی ما پکستا دیدار کولو آگے کیا ابو بکر پندہ کے خواہ یا رسول اللہ ستا پا عشق کی دا سے تباہ ماں چی پا خدا قسم پزان پوشوے نیم ابو بکر میں اوچی چلو اگا ابو بکر مدینے تا چلاڑا حضرت عمر ورتوی ابو بکر ما چی سمرا عمر د پیغمبر سر بندی والی دی او سر میں پتلی کی خیوے
سمرا قربانای می کړی دي. اے ابو بکر آغا ټولې توالا خو په غار ثور کې چې پیغمبر سره دی یوه ګنټه تیره کړې وه مال راکا. ابو بکر ورته څه وی؟ وی پیغمبر سره چې ما یو ګنټه تیره کړې وه هغه تاله درکم، د یار دربان په هزار درمان ورنکما، آشنائی بدی پا این و آن ورنکما، کئیو ظلمی دی زلفی پلاس کی اوزی، یو اختبدی پا درس جہان ورنکما. واللہ چه دا غار ثور یو گھنٹا خودیر دا، چه دا غار ثور یو منٹا، اے عمر نہ پا دنیا و نہ مافیہا باندے ورکما. اغا ابو بکر چه مدینہ تلارو کل 100,000 روپے ورطا پاتے پاگے بیت المال دا پار ازمکا واغستا، جامع نشتا، کمی سے چولے دے چکم زیشلے دلے دے، نو دا کیکر پازغوئی ٹکوالے گنڈ لے دے. پیغمبر تا جبرائیل راغے، جبرائیل تا چی گوری نو جبریل ام لنگ والے دے دے شڑے او چی کم زیشلے دلے دے دے کیکر پازغوئی گنڈ لے. پیغمبر ورطا جبریل دانن کم لباس کرا لے، ورطا یا رسول اللہ نند ابو بکر لنگ دا خدای دمرا خوخ شوے دے چی دا ٹول کائنات ملائکو تے حکمو کو چی تاسم نن لنگو لو آئی. عزیزانو دادا ابو بکر شان وزیر خما غندے لیوانے پکاری، امیر خما غندے پکاری، ازستاسو دادا غگونو تیس کو نبادونو باس پا خبرہ نپوئیگی خوچی جیگیر مال و دولت بنگلہ بینز موٹر داور سردی آنن ستاد ملک حکمرانی کئی لگیا دی. زر خرسیگی دنا سب پختنا نشتا پا جرگا کی منستگار لی دلیل دی. جرگا کی غریب سرے سوک پریدی، غریب سرے چھ دا 1 کروڑ روپو خبرو کی نا مڑا حیثیت تا دیو گورا. او تاسو ورطا سوئی غریب سڑے چھ دا 1 کروڑ روپو خبرو کی تکے بیٹھ مڑا اپنی حیثیت نو دیکھ تے گلا نو دیکھ. فلانی خان نال تو پیا گنا کرنا، اس فلانی خان پا دا غلو ڈیرے وہی خان او نواب او سرمایہ دار چی پا پاکستان کے موجود ہوئی او پاکستان دا خیر ورز مخ اولی دو کموڑم نراشی پا قبر میں متیازی ہو گئے. ستا ملک نن خانستان، نوابستان، رئیسستان، اربابستان دے، پاکستان نہ دے، پاکستان نہ دے، خانستان، نوابستان، رئیسستان اور اربابستان دیکھا نہ دے. تو غریب سڑے تو چوکی پیاس سری کا دے پیاس کون ہے راشے اگو رہے بل ظلم ستاپ دے ملک الکانو لسم پاس کرے دے دالک نمبر دی 450 کالج تو ورزی وہی جی میرٹ 600 نمبر ہو دے ورکش بل الک سر چٹ رازی دے وزیر یاد صوبائی اسمبلی دا ممبر چٹ رازی چہ دے الک 350 نمبر ہی دی داواخ لئی 450 نمبر والا پا میرٹ دے اور 350 نمبر والا دا وزیر پا چٹ باندے کالج کے داخلی دینا زیاد ظلم پا دے ملک بل سکے دے دا گیا والا زوئی اور دا چابڑی فروش زوئی خود 500 نمبر والا پا کالج کے نہ داخلی گی اور دا کوتکشاہ زوئی
چې د 4 صحیح وزیر او حکومت تکیږي اډ 350 والا په سیس کې داخله ملایي دا استعمال کړي د دې انصاف څه دی انصاف ګیدړ او میلو زمری خپلو کې اتفاق وکړو چې راځي په اتفاق بخکار کو ورو په اتفاق بکار هغه ورځ په اخبار کې کتلی چې زبر د ټول ملک خدمت به امتیاز کو په اتفاق ده پروسه فونل مولا سبل ته چرته مړ شوی دی د مړي د خدای به خداسي واته ورځو شي چې څوک مړ دی خو لا مړ نه جوړي څنګه چې جمعات له سره ونی نه دي اتفاق څو یو خروالو یو وسایوالا یو خرگوش زمره ورته پاس کې ناستو زه خو بادشاہ ما میلو صاحب تک تقسیمو کا میلو ورته صاحب تم غټه دا خرم غټ د داستاش دا وسای زما عمر دنو دا زما شوا دا ګیدړم ورکوټه دی او دا خرگوشم وړو کې دا دش چې پلاک شو دا دوار سترګې د میلونه بار وېسته ګیدړ ته ته تقسیم کدا به وقوف ته نه پويږي هغه الحضرت الامر اوضح خبر صفادا دا خرب وسخره او دا وسایب غرمه لو خره او دا خرگوش بده د مازیګر چیش شاباس دا سے تقسیم کوا الکه دا دې ذکرې چانه ده هغه استاد می پکې نشته خود میلو د سترګو نه مې ذکرو میلو پکې د ځاني سوال سترګې وته ماړه کې خیالو کو چې کته ځان لا پکې څه پاوتی کا وګوره نو سر در نه غسیږي خراشه ارث د دکوا دا ستاد ملک انصاف وہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ننستاد 14 اگست پشپا باندے پا سرکاری عمارتونو باندے کروڑونا بلپونا لگی دلی دا کروڑونو روپو بجلائے پہ خرچ شوے وا آغا خیر ہو او د غریب سړی په کور کې یو باټای لګي دلی وینو لس 912 بل پراش کس ډولر شي چې تباش ما د 25 روپو ورځ مزدور ما زب 1200 د کمزه نه ورکوم وای ز شیخ صاحب مازغه می مخرا بل داخل ک بیا جګړه کا نن ستا په ملک غریب دا حق نه لري چې یو پکیلا نکړي ما د کور بل زیات راغله ما یې داونه وجودا به ټیک نو جسته وي په دې ټکی یو څو ټکی خیر ما کې خو سجذبه وا غریب بس کوي دا د خدای قهر وګوره بمبي وګوره 10 روپے میاش د بمبي ہاں 25 روپے شوي کا کمیټه والا ہوتا ہے کوسا ګندا دا وای ممبر سے پوا ہے ممبر ته بامبن پسې چې ګرځي بامبن ملاويږي دا بامبن له چې ورشاوي او بشي غم مکو څکه بیا د کمیټه پیسې چې زما غوخه په اوتروړې هغه پیسو کې د وزیرانو چا سمانا لري دغه وګورئ وخت راتلو سرابا د سلوختو کالو د کمیټه د میارانو نه زغونه پرې کوم دا ستا د پلار ملکو دا ستا د پلار بچایو بیا د حکومت په پیسو چې کم کسان حج ته تللی دي فری حج
ملیانم پکې تری دي وای ته خدایم په سټوړه اندکا هیڅ شرمېدلو کدا سی فری حج کې زه تر زه بوس 15 لکه حجی توب وای فری حج په دې حجی د قوم د خزانه پیسې لګېدلې دي د قوم خزانه د ټولو پاکستان د خلقو مشترکه ده دا ناس خلقو تاسو وربخلي دي خپل پیسې هغه چې راشم تاسو ګلونه ورچوي خدایم مرسته کې ورچوي د سرکار په پیسو چې حج ته تللی هغه له ګلونه څنګه ورچوي دا د پلار ملک دی چې د سرکار خوښه ده چې څوک حج ته لیږي یا دته دا اجازت شته بیا اوقاف وګوره اوقاف دا به مسئلې تپوس کې وخت راتله به د دې حساب ورکې دیخوا وګورئ اوقاف حکومت قطعا د دې مجاز نه دی چې د وقف ځمکه خرڅه کړي په دې خبره پوهېږئ د وقف ځمکه خرڅولو اجازت اوقاف حکومت ته قطعا نشته الوقف لا یملک وقف د چا ملک نه او نه وقف څوک خرڅولی شي دا ستاسو ملک پوه نه یئ چې په دې ملک کې سرمایهدارو قیامت برپا کړی دی قیامت مانا کوئٹہ کے چاہ تپوس دلی کی رانا چاہ تپوسو کو وے سال دے ستاسو پا ملک کے ما زمونگ ملک کے سال دے زمونگ ملک کے دال دے چھ دورزے کار نکم سڑے ازگار شی مازیگر چھ کور تلال شی نو میخ اپرانی زی سرولو لے بوزی وے میخا چوک دے مال دا خزی میخی دی کنا اوے پیمان چې د دفترونو راشي او کورونو ته راشي سنبی ورته تیاره جوړه کړې ناستئ بیا هغه لوبئ دڼدڼی لوبئ هغه ورځې ښځې ما پسې شوې مال ښځې وخت به راشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښه سپینې بورکې به در په سروم دلاخې به در اغوندم کم چې نن نه 40 کاله مخکې د پېښور رواجو پرتوک د پاسه به دلاخا چولا چې زما د پرتوک کپړم پردې سره ونګوري او شیعو بدبختو او سنیانو بدبختو راشی د بی بی فاطمه نه څلک سبق خزدکا بی بی فاطمه چې وفات کې دلال نو وصیت وکړ چې خبردار زه چې مړه شمه نو چې ما جنازه د ورځې اوچتل کوي زما جنازه به د شپې اوچتوه او جنازې د پاسه به بیا ډولۍ جوړه کوي ډولۍ څه ضرورت دی وی ډولۍ دې له جوړه کوي او کپړې پې واچوئ چې زما د کفن ټوټم چرته پردی سړی ونګوري او بدبخت قوما او شیعه او سنی بدبخت قوما نن د بی بی فاطمه ایمان وګوره او زمونږ د ښځو بې حیاګیري وګوره د سنیانو ښځې دا لش پې ګرځي د شیعګانو جنډو پورې ګوډاګي تړي مراد د پاره ګوډاګي تړي مونږ سره زیارت ته هغې کې زانګو ده ښځې راشي زانګو له جوټه ورکړي کاڼې وروغورځي کاڼې زانګو کې وغورځېږي مبارک شه مبارک شه زوی به دوی دا زمونږ ښځې لس شپې زمون خطی په دې جنډو پورې ګوډاګي اهل شیعه والله که زه ستاسو دشمن یم دشمن هم نه یم خدا درته وایم چې د حقیقت نه ګوره شیعه او سني ډېر لرې تللی ډېر لرې تللی
او حقیقت ته چې دا دواړه فرقې راځي نو بیا به قیامت. خدای ته وګورئ، د خدای لوی ورځې ته وګورئ، اصل حقیقت ته راشئ. اصل حقیقت ستا او زما منځ کې څه اختلاف دی؟ ولی نن چا زمونږ ملګرو کې چا وویل هلته ظفر علي شاه دي جلسه کې ویلي چې دا اهل بیتو پسې بد وایو اسی بھی میدان چ آ گئے تھا آ جان آ جا میدان چ آ کے تو کی کر سکتے اہل بیت تو پسے کدا اہل بیت نمم چا پس پکا خلواغستوا کافر دے ا مسلمانم نہ دے زما خلوی وردا دے چې د شیا اس مشر ته زبد نشم ویلې او زما مشرانو ته بد وای زه خو ورت پرت پدیما بدل ته نشم اغسته کده ابو بکر عمر عثمان ته بد وای پکارو چې ما علي ته بد ویل علي ته چې زبد ویل زه په کافر کېږم حسن او حسین شاه قاسم او علي اکبر بی بی زینب ته چې زبد ویل زه جهنمی کېږم نو تما ته وایه چې ما دوی ته وې ستا او زما منځ کې جګړه ده څه ده زه ستا ټول امامان منم ستا 12 امامان منم 24 منم 48 کا منم نو زه ستا 48 امامان منم او زما ته 3 نه منې نورانه تکې کسکو اوس حکومت مونږ ته وایي شیعه سنی فساد مونږ خو شیعه سنی فساد نه کوو په دې حقیقت خود په خبر ګورون څوک نه نو سوچ پیو کی کنا چالکه دا ورانه په ما کې دی او که په دوی کې چې زستا 12 امامان د کربلا خاورې منم د کربلا غ ټیکای منم چې ته تندېګ دی هغه تسبیح منم هغه ایره منم هغه هوا منم اهل بیت رسول باندې چې درود نه وایم بوز مې نه کیږي زستا هر څه منم او زما ته کم درې نه مني هغه درې نه مني چې د چا صفت قرآن کړي ابو بکر متعلق قرآن څه ویلي دي اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا پدی علماء پوئیگی معنا دا متکلم مع الغیر صیغہ دا متکلم دیکھو برو شیخہ اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا دا څه صيغه ده وایي متکلم مع الغیر متکلم مع الغیر دا معنا چې پیغمبر ابو بکر ته وایي چې ابو بکر په دې غار کې چې څومره خدای ما سره دې دومره تا سره ابو بکر په پتون د پیغمبر سر پروت دی اوده دی ابو بکر کمیس وشلولو او ټولې سورې په غار ثور کې بند کړې چې کفار ګرځي چې زما محبوب چرته څوک ونه ګوري او دته تکلیف ونشي یو سوره پاتې وه چې هغې دپاره ټوټه نه وه نو پکې پونده کېښوه دننه نه مارو چیچلو ابو بکر خوځي نه چې مار خو خوړلی دی که وخوځېدم اسې نه چې زما د محبوب خوب خراب نشي الله یاری کول ګران کار دی یاری کول ټول وای ګران کار
اسنه چې زما د محبوب خوب خراب تا زما به څه یاري وي سړی ماته وایي تا سره اشنایي کوم ستا د یارۍ څه شرطونه دي ما زما ډېر یار شته نه وی دوست ما دوست مې هم نشته وی شرطونه څه دي ما شرط دا دی چې زه څه وایم ته به وایې چې ښه دي او چې ته څه وایې زما خوښه ده چې ښه کوم که نه کوم وی ویل دا څنګه یارانه شوه ما زه وځه ماما په وخت وځه یارانه کې به چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما داستا جفا قبولا په وفا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زه رحمان چې ستا د حسن ثناخوان یم ستا د روی ادرس جهان زما ثنا کا اگران کار ابو بکر خوزینا چاسه نه زما د محبوب خوب چرته خراب نش سترګونه بے اختیار اوخه پریوته سردار کونین سترګې مبارکي اوچت کړې ابو بکر ولې جاړې و یا رسول الله ډېر وخت شو چې مار خوړلې ما خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب چرته خراب نش سترګې مې ګستاخې وې بے اختیارتی اوخی توی شوی او تیرا ویخ کرے وی دیخوا کخپا دی چخپا دیخوا کرا الحمدللہ پچو فکرا ابو بکر وی پا خدای قسم چه مادام نماسوس کول چه دماغ پاکی چرتاز غیت لید چه قرآن غندی قرآن وی او محمد الرسول اللہ غندی دمگرے وی التماران چه شیده د مار درد څه شي اوس خو ته یو مچای خوړلی مال راوله چې زه چوف کوم درد به زیاتیږي چې چوف کوم درد به زیاتیږي چې چوف کوم درد به زه قرآن مغه ده خلی هغه پاتې نشو وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں لاڑے غفلے چه پچا کے با اثر ہو پچا کے با حلاوت ہو پچا کے با خوندو قرآن بے اولستلو دیکھو گو رہی